Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, most welcome to Sir Said Ghajan English Language Classes. یوار بیا وتاسو ته په سر سید غاجان انګلیش لینګویج کلاسز کې هرکلی وایو. تیر سبق د پریزنٹ سمپل ټینس چې کوم رولز کوم قواعد د هغه په باره کې موږ ویلو. د نن چې کوم سبق دی دا هم ډیر اهم سبق دی. دا سبق د پریزنٹ سمپل ټینس سره تعلق لري. یعنی په دې سبق کې موږ وایو د پریزنٹ سمپل ټینس چې کوم یوز دي، یعنی کوم استعمالات ورته ویل کیږي، هغه استعمالات د پریزنٹ سمپل ټینس دا موږ نن وایو په آسان الفاظو کې. یعنی چې پریزنٹ سمپل ټینس د کوم شانو د لپاره استعمالیږي او کوم وخت استعمالیږي. الته د دې لپاره پریزنٹ سمپل ټینس خپل یو څه یوزج لري، خپل استعمالات لري. هغه استعمالات زموږ د نن د سبق حصہ ده. د پریزنٹ سمپل ټینس اول استعمال چې دی هغه ډیلی روټین دی. ډیلی روټین وایي په انګلیش کې و روزمره معمولات، یعنی د یو سړي روزمره چې کوم د روزانه پر بنیاد کوم معمولات دي، هغه معمولات چې کوم وخت یو څوک بیانوي نو هغه به په پریزنٹ سمپل ټینس کې دی چې دی هغه بیانوي. نو اول استعمال د پریزنٹ سمپل ټینس دا ډیلی روټین، یعنی د روزمره معمول د بیانولو لپاره موږ پریزنٹ سمپل ټینس چې دی هغه استعمالوو. راځو د بورډو طرف ته. د یوز اف پریزنٹ انډیپندنت ټینس د زمانه حال مطلق استعمالات. اول استعمال د پریزنٹ سمپل ټینس دا چې دی هغه موږ ویلو چې ډیلی روټین دی. ډیلی روٹین ویل کیجیے د روزمرہ معمولات ہوتا ہے، یعنی روزمرہ کے معمول کو بیان کرنے کے لیے پی آئی ٹی کا مطلب یہ ہے. د پی او د آئی د ټي مطلب دا دی چې پی معنا پریزنٹ، آئی معنا انډیپندنت، ټي معنا ټینس. نو د روزمره معمول د بیانولو لپاره موږ پریزنٹ سمپل ټینس استعمالوو. مثالونه ای جی معنا एग्जांपल دے پلے فٹبال ایوری ڈے، وہ ہر روز فٹبال کھیلتے ہیں، هغه هر ورځ فٹبال کوي. وہ ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، هغه هر ورځ د قرآن کریم تلاوت کوي. he recites the holy Quran every day، هغه د قرآن کریم تلاوت هر ورځ کوي. دوم استعمال، دوم یوزج د پریزنٹ سمپل ټینس دا لا آف نیټیو اور جنرل ټروت. یو قانون یا یو علم یا یو تسلیم شده سچ په اردو کې ورته وایي، یعنی یو تسلیم شده رښتیا، د هغې دپاره موږ پریزنٹ سمپل ټینس چې دی هغه استعمالوو. مثلا په آسان الفاظو کې لمر چې دی هغه د مشرقه سره راخیږي او لمر چې پټیږي هغه په مغرب کې پټیږي. نو دا خو ښکاره خبره ده چې د لمر د راختلو ځای مشرق دی او د لمر د پریوتلو ځای چې دی هغه مغرب دی. نو دا یو تسلیم شده رښتیا دی، دا یو منل سوي رښتیا دی. لہذا د دې دپاره موږ پریزنٹ سمپل ټینس چې دی هغه استعمالوو. بورډو طرف ته راځو. قانون یا کوئی علم، یو قانون دی یا یو علم دی یا تسلیم شده سچ یا یو منل سوی رښتیا چې په هغه کې د درواغو هیڅ احتمال نه وي، د دې د بیانولو لپاره پریزنٹ سمپل ټینس استعمالوو. مثالونه The sun rises in the east، لمر په مشرق کې طلوع کیږي، یعنی لمر چې راخیږي هغه د مشرق سره راخیږي. The sun sits in the west، اور لمر چې دی هغه په مغرب کې غروب کیږي، یعنی په مغرب کې پټیږي. دریم استعمال د پریزنٹ سمپل ټینس دا هغه ته نیچر ویل کیږي. د نیچر ویل کیږي و فطرت ته. د فطرت لپاره د یو سړي یا د یو شي د فطرت لپاره موږ چې دی هغه प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल हो. किसी शख्स या चीज की फितरत को बयान करने के लिए د یو سړي یا د یو شي د فطرت ته بیانولو لپاره پریزنٹ سمپل ټینس استعمالو. مثالونه ډاگ بارکس، کتا بونګتا ہے، یعنی سپی چې دی هغه مثلا غاپي. نو د دې لپاره په انګلیش کې وایه ډاگ بارکس، ډاگ بارکس. د دې لپاره په انګلیش کې دا راځي. اور مای چې دی هغه په اوبو کې وسیږي. Fish lives in the water، fish lives in the water، مای په اوبو کې وسیږي. اور څلورم استعمال چې دی هغه هیبت، د عادت لپاره د یو سړي یا د یو شي د عادت د بیانولو لپاره پریزنٹ سمپل ټینس چې دی هغه راځي. عادت کسی شخص کی عادت کو بیان کرنے کے لیے پریزنٹ سمپل ٹینس کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلا he talks a lot، he talks a lot، وہ زیادہ بولتا ہے، هغه ډېرې خبرې کوي. د یو سړي عادت دی چې هغه ډېرې خبرې کوي، د دې لپاره پریزنٹ سمپل ټینس راځي. یا مثلا یو سړی درواغ وایي، he makes lie، وہ جھوٹ بولتا ہے، هغه درواغ وایي.
د پریزنٹ سمپل ټینس یا پریزنٹ انډیپندنت ټینس پنځم یوزج یعنی پنځم استعمال هغه فیوچر پلان دی. فیوچر پلان معنا د زمانه مستقبل یو منصوبه یعنی یو کار دی چې د هغه په زمانه مستقبل کې کېدل یقیني دی نو د هغه د پاره هم موږ پریزنٹ سمپل ټینس دی هغه استعمالو. مثلا پنځم استعمال پنځم یوزج چې دی هغه دا دی फ्यूचर प्लान यानी मुस्तकबिल का मंसूबा. द मुस्तकबिल यो मंसूबा जमाना मुस्तकबिल में होने वाला काम जो यकीनी और अटल हो. फजाए माना मुस्तकबिल की चिकम कार दी आगा यकीनी अटली यानी द हागा कार के दल पर जमाना मुस्तकबिल की यकीनी खबर ही नो द हागा द पारा मुझ प्रेजेंट सिंपल टेंस से आगा इस्तेमाल हो उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाहिर किया जाता है. जुमला खूब द हाल जुमला ही البته مطلب چې دی هغه به د مستقبل د چې دی هغه ښکاره کوي. مثلا वो कल कोयटा रवाना होता है या वो कल कोयटा छोड़ता है. مثلا هغه سبا چې دی کوټه پرېږدي نو د دې لپاره چې اوس دا کوټه پرېښول یقیني خبره ده نو د دې لپاره چې دی هغه راځي he lives कोयटा tomorrow. he lives कोयटा tomorrow. احمد اگلے سال آتا है. احمد را روان کال راځي دا راتګ یقیني دی نو موږ به دا وایو احمد comes next year. احمد comes next year. احمد را روان کال راځي. د پریزنٹ سمپل ټینس شپږم یوز یعنی شپږم استعمال هغه هیډلاینز. هیډلاینز معنا هغه د اخبار چې کومې سرخیانې دي د هغه د پاره پریزنٹ سمپل ټینس راځي یا دغه رقم د سترګو لیدلې حال دی یا دغه رقم پر کېل باندې یو تبصره کوي یو څوک یا پر یو بل چې باندې پر یو بل تقریب باندې تبصره کوي د دې د فارم پریزنٹ سمپل ٹینس چې هغه راځي. مثلا हेडलाइंस सुर्खियां अखबारात की सुर्खियां और किसी भी खेल तकरीब वगैरह पर तबसरा द अखबारात چې کومې सुर्खियां دي या पर یو खेल या पर तकरीब باندې یو तबसरा ده या आंखों का देखा हाल या د سترګو لیدلې حال دی उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में बयान किया जाता है. आगम पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की चदी आगा बयानीजी. मिसाल शाहिद केंच छोड़ता है. शाहिद केच इलखई केंच प्रेजदी नो د دې لپاره په انګلیش کې چې دی هغه راځي شاهد drops the catch. catch یعنی شاهد کیچ الکی نو اوس د دې لپاره چې دی هغه شاهد کیچ شاهد drops the catch. شاهد کیچ چې دی هغه پرېږدي د دې لپاره پریزنٹ سمپل ټینس چې دی هغه راځي. مهمان خصوصی یہاں آتا ہے. مهمان خصوصی the chief guest arrives here. the chief guest arrives here और मेहमान खसूसी چې دی هغه راځي دلې. और اوم استعمال اوم یوزج د پریزنٹ سمپل ټینس دا thoughts and feelings جذبات خیالات د خیالاتو د پاره د جذباتو د پاره هم प्रेजेंट सिंपल टेंस چې دی هغه راځي یعنی thoughts and feelings सोच और जज्बात अपनी एक सोच ख्याल और जज्बात को बयान करने के लिए خپل یو سوچ بیان یا یو جذبات ذکر کړي داغه د فارم پریزنٹ سمپل ټینس چې دی هغه راځي داغه سوچ او د جذبات هم په دې ټینس کې چې دی هغه بیان یې. مثلا اوس ما خپل سوچ دادی زه دا وایم چې جمهوریت هغه در امریت چې دی هغه بهتره دی. جمهوریت در امریت بهتره دی دا زما سوچ دی نو زه به دا وایم I think democracy is better than dictatorship یا I think democracy is better than dictatorship. زما په خیال باندې زما په سوچ باندې جمهوریت در امریت چې دی هغه ډیر بهتره دی. او دغه رقم اتم استعمال اتم یوزج د پریزنٹ سمپل ټینس دا امپورټنس. اوله خبره خدا ده چې څومره اهمیت د دې ټینس دی هغومره د یو ټینس اهمیت چې دی هغه نشته. څومره اهمیت چې دا ټینس لري هغومره اهمیت بل یو ټینس چې دی هغه نه لري. او دومره خبره دا ده که چیرې مثلا عام طور پر چې یو ټیسټ راغلی په انګلیش کې هغه ټیسټ هم اکثره په پریزنٹ سمپل ټینس کې چې دی هغه کیږي. مثلا دی وايي امپورټنس اهمیت जितनी अहमियत इस जमाने की है څونه اهمیت چې د دې زمانه دی शायद किसी और की हो शायद هغه د بلی زمانی. عام طور पर किसी भी टेस्ट में عام طور पर په یو टेस्ट کې ये जमाना खाली जगहों की सूरत में आता है. یو عام طور पर په یو टेस्ट کې د انګلیش
دغه زمانه چې د هغه د خالی ځایو په صورت کې چې دی هغه راځي. مثلا اوس یو مثال ساتي مخته ذکر کوم. احمد اند کریم پلیز فوټبال. احمد اند کریم پلیز فوټبال. اوس دا جمله چې د هغه د صحیح او د غلط په ځای کې راغلی ده. دا جمله چې دا به یا صحیح یا به غلط وي، د دوه حالو څخه خالي نه ده. اوس که چیرې پر هغه تېرو سوو قواعدو باندې موږ سوچ وکړو نو دا جمله چې د هغه احمد اند کریم پلیز دا جمله غلطه ده. نو صحیح جمله بیا څه شته؟ صحیح جمله دا ده احمد اند کریم پلی فوټبال. پلیز ولې نه راځي؟ ځکه موږ هلته ویلي وو قواعد مو ویلي وو موږ ویل که چیرې سبجکټ هیچ ایټو یا واحد اسم جمله افرمیټیو وای هلته که یوه قاعده نه و بیا به هم د مین ورف په اخره کې داسې اضافه کوو. لیکن دلته مین ورف خو راغلی دی. البته دلته چې دی هغه احمد اند کریم دوه نفره دي، یو نفر نه دی، ځکه د اوله جمله غلطه ده، دومه جمله چې ده هغه صحیح ده.